الرحمن الرحيم وكذلك لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إلى آخر الآية. روم الله تعالی د دې مخکې فرمایل چې څنګه ابراهيم عليه السلام ستاسو لپاره کعبه شریف جوړ کړو په ټول قبلو کې هغه بهترینه قبله ده. وصلی الله تعالی فرمایي چې تاسو په ټول امتونو کې غوره امت یې الله په نسبت باندې دا غي وجه صدا الله تعالی فرمایي وکذالک جعلناکم امه وسطا سکه الله تعالی تاسو پیدا کړی یې او د څو امت پیدا کړی یې چې تاسو وسطا د دې دوه معنی یو معنا ده چې الله تعالی تاسو غوره پیدا کړی یې په ټول امتونو کې تاسو غوره یې. دیم وسطا مطلب دا دی چې تاسو درمیانه امت یې معتدل یې مطلب په هر شي کې تاسو اعتدال دی نه زیاتې دی او نه کمې دی. لکه علما فرمایي چې درمیانه امت ذات تاسو کده د پیغمبر علیه السلام د امت چې دوی په عقیده کې هم معتدل دي درمیانه دي. لکه ګوره عیسایان چې دنه په خپل عقیده کې خویدلې دي او عیسی علیه السلام د الله تعالی سره په خدای کې شریکي. مشرکان بوتان د الله تعالی سره شریکي. یهودیان عزیر علیہ السلام د الله تعالی نعوذ بالله سبه کړي. الله تعالی فرمایي وکذالک جعلناکم امه وسطا تاسو معتدل امت یې نه تاسو بوتان د الله تعالی سره شریک ګرځوي نه تاسو پیغمبران د الله سره شریک ګرځوي او نه پرشتي د الله تعالی لريانه غني نو اعتدال تاسو په عقیده کې هم دی. دیم بعض خلک دسه ترشي دي چې هغه خپل پیغمبرانو ته د الله درجه ورکړي ده او د څه خلک تیر شوی دي چې هغه خپل پیغمبران انسانان هم نه دي ګڼلي. الله تعالی فرمایي وکذالک جعلناکم امه وسطا تاسو د څه معتدل امت یې چې تاسو خپل پیغمبر ته رسول هم ویل دي او د الله بندم وتم ویل دي. رسول هم منئ او بنده هم منئ. د قشانت کې په مخکینو شریعتونو کې په عبادت کې په بعضو عبادتو کې کمی او په بعضو کې زیاتې و. لکه مخکې شریعتونو کې رهبانیت دا و چې یو سړی به بالکل غار ته دننه وتو او بس صرف ذکر او اذکار کول، نه به د چا سره تعلق ساتو، نه به واده کوو، نه به د چا سره غم خادي کوله. الله تعالی فرمایي تاسو نه امت کې بنده یم او رسول یم. نو ما ته وګورئ چې دنه خوبم کومه زما اولادم شته، زما بیبیانم شته، زه امت لم ټیم ورکوما. نبی رسول الله فرمایل ولی نفسک نفس بطبان حق دی. ذالک جعلناکم امه وسطا تاسو درمیانی امت یې. تاسو په معاشرتی زندګۍ کې هم تاسو د حد نه تیرې غینا. د قشانت کې په دین اسلام کې د جنگ د پر قانون شته. مخکنی شریعتونو کې د جنگ د پر قانون نو او چې څوک په څنګه ورغله او څه چل به وکړو. نبی رسول الله فرمایي نه تاسو درمیانه امت یې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چا سره تاسو جنگ دی او هغه اسلحه په لاس کې نشته او تاسو سره جنگ نه کوي
تاسو سره جنگ نه کوي دغه شان که حمله کوي نو تاسو به انتظار وکړئ کله سحر ټیم ته انتظار وکوي کله د کلی نه د اذان आवाज راتلو نو بیا به سره جنگ نه کوي دا مسلمانان دغه شان د کی ماشومان بنو وجنی بوډاګان بنو وجنی عبادت خانه بنو رانه دا غوي کتاب بنسوځوي دا ټول د جنگ اصول دي نو مخکینی خبرو کې سترتیب نو د نبی له صلوات والسلام په امت کې د هر شي د لپاره ترتیب دی ځکه دا درمیانه امت ته دا معتدل امت ته دا هر شي پکې اصول دي دغه شان د کې زمون په دین کې خیر خوایي ده پیغمبر صلوات والسلام فرمایي الدین النصیحه دین خیر خوایي ده د چا لپاره ده د الله تعالی لپاره ده د مسلمانانو چې کوم حکمرانان دي دا غوی لپاره ده او د ټول مسلمانانو د لپاره خیر خوایي کې په دې وجنا احسان چې الله تعالی فرمایي ما په تاسو باندې احسان مقرر کړی دی احسان دې ته ویل کېږي چې یو په عبادت کې دی یو په معاملاتو کې دی معاملاتو کې احسان دې ته ویل کېږي چې تا د بل مسلمان لپاره به هغه شی خوښي چې د خپل ځان لپاره خوښي نو تب صحیح مؤمنی نو وکذالک جعلناکم امه وسط و یو مطلب دا دی چې تاسو به د خلکو لپاره ښه نظریه ساتئ ښه سوچ کول ساتئ ځکه تاسو درمیانه امت کې تاسو به د خلکو لپاره ښه سلوک وکوئ دغه شان د کې مخکینی شریعتونو کې دا و چې د خلکو په خپل مال باندې د بعض خلکو تصرف نو زکات چې به ورکوونو د خپل مال نیمه حصہ به ورکوله دغه شان د کې غنیمت چې به ونه هغه یو میدان پر جمع کو د اسمان نه به ور راغی هغه به اوسېزو د شریعت کې سړي نه کله مال مالکی خود مرده چې سلوي اختما حصہ د الله تعالی په لار کې زکات ورکوا صدقات ورکوا کچرته کې دا غنیمت حاصل کو خپل ځان نه استعمال کا او د قشند کې صدقات خپل اهل و عیال باندې وکا او نږدې چې د خلک بابي باندې وکا نو وکذالک جعلناکم امه وسطا تاسو درمیانه امت معتدل امت بل لتكونوا شهداء على الناس چې تاسو په خلکو باندې گواهان یې د قشن امه وسطا یو مطلب هم دی چې دا امت چې نو د دوی چې کم جغرافیه ده د دوی چې کم ماحول دی او د دوی چې کم زندگی ده او په کم ملکونو کې اوسېږي نو هغه الله ډېر اعلی پیدا کړی لکه تاسو سعودي عرب ته وګورئ خلک پرغونه دي خو د تیلو په ډېر زیات ذخایر موجود دي ټول دنیا ته محتاج ده هغه بل خبره ده چې دوی په دې قدر نه پوهیږي دغه شان د کې اسلامي چې څومره ملکونه دي د دوی جغرافیه ډېره مزیدار ده زمون په ملک کې چې څومره معدنیات دي په ټول اسلامي ملکونو کې چې څومره معدنیات دي دا په نورو ځایونو کې نشته وکذالک جعلناکم امه وسطا یو تفسیر دا ده چې الله تعالی تاسو نه معدنیات ډېر زیات کړی لتكونوا شهداء على الناس چې تاسو گواهان شئ په خلکو باندې ويكون الرسول عليكم شهيدا او دا پیغمبر علیه السلام په تاسو باندې گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې زما امت له الله تعالی درې سيزونه ورکړي دي چې مخکینو شریعتونو کې اس یو شریعت کې یو امت تم دا ملاو نو یو پاغي کې دالي چې الله تعالی دې امت ته ډایرکټ ویلي دي ادعوني استجب لكم په زمانہ دعا غواړي زبستاسو دعا قبلوم نو دې امت سره الله تعالی ډایرکټ خبرې کړي یو د دې امت خصوصیت ده دیم دا ده ما جعل علیکم فی الدین من حرج الله تعالی استاسو په دین کې تنګی نشته دوم بشریت کې دانی یو سره په ولاړه موږ کولای شي په ولاړه دی کوي که په ولاړه نشي کولای په ناست دی کوي که په ناست نشي په ملاست دی کوي که په ملاست نشي کولای په اشاره باندې دی کوي ما جعل علیکم فی الدین من حرج په دین کې استاسو باندې تنګی نشته دا شان انسان غریب دی هغه باندې زکات نشته انسان کمزور دی هغه باندې حج نشته نو زمون په شریعت کې تنګی نشته زمون شریعت ډېر پراخه ده دریم پکې دا دی جهاز الامه شهداء دا خلق په دې ټول خلکو باندې گواهی کوي یو حدیث کې راغلی د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی حضرت نوح علیہ السلام راو غواړي چې تا خپل قوم ته دعوت ورکړو نو وایي بچ او امت پر الله تعالی راو غواړي چې تاسو ته پیغمبر راغلی او نوح علیہ السلام وایي موږ ته اوسو پیغمبر نو راغلی
نو دا امت براولېږي او دا به په دغه خلکو گواهی کوي چې نه دوی ته پیغمبر راغلی نو دوی به چې تاسو خو زمونږ نه وروسته راغلي وای تاسو ته څه پته ده چې موږ ته پیغمبر راغلی نو وایي دا نبی علیہ السلام امت به ورته وایي چې موږ ته خپل پیغمبر ویلي چې دوی ته پیغمبر راغلی نو گواهی به ورکوي او بیا به نبی علیہ السلام په خپل امت باندې گواهی ورکوي چې ما دوی ته دین رسولی و عقیده مو تر رسولی و اوس چې صحیح عقیده نه قبول کړي الله تعالی اوس په سزا ورکوي ورکول نو نبی علیہ السلام په دې امت باندې هغه گواهی کوي دیو جن امام احمد بن حنبل امام احمد کی یو حدیث ده هغه د چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کله د قیامت ورشي دا پیغمبران به الله تعالی راوړي وای بعض پیغمبران بدسي چې دا غوي سره به لس کسان امتیان بعض پیغمبران بدسي چې دا غوي سره 15 کسان وای بعض پیغمبران بدسي چې دا غوي سره به 2 امتیان ایک پیغمبر و تراغله او سره 2 امتیان او بعض پیغمبران بدسي چې یو امتی بوسي او بعض پیغمبران بدسي راشي چې یو امتی بوسره لکه چا به خبره نه قبول کړي پیغمبر راغله خبره به کړي خو چا به خبره نه نو هر یو پیغمبر نه الله تعالی تاسو کوي او دا امت د نبی له سلام په د خلکو گواہی کوي او زمونږ پیغمبر په موږ باندې گواہی کوي چې د خلکو تما هغه دین موترسونه نو ځکه الله تعالی فرمایي لتكونوا شهداء عن الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا او دا پیغمبر علیہ السلام په تاسو باندې گواہی کوي یا الله تعالی فرمایي چې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه او موږ نه د ګرځولې دا قبله چې ته پاګې باندې مگر الله تعالی فرمایي چې موږ ظاهر کو هغه خلق چې اتباع د پیغمبر علیه السلام کوي دا هغه چانه چې څوک په کوم باندې ګرځي نو چې کله د قبلې د بدلیدل راغله نو په دغه ټیم کې ډېر خلک اسلام نه مرتد شول او وی چیرې دا څنګه خبره ده کله یو طرف ته موږ چې موږ کوی کله و چې بل طرف ته موږ کوی دې اسلام نو واورېده دا یو امتحان او چې الله تعالی راوستي وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله اگر کدا خبره ګرانه ده مگر په هغه خلکو باندې نه ده چې الله تعالی وته هدایت کړی دی وما كان الله ليضيع ايمانكم نه ده الله تعالی چې تاسو ایمانونه ضایع کړي دې مطلب دا دی چې بعض خلکو د مسلمانانو په دې ځلونو کې چې دینو شکونه چوله ورته وی چې ګوره تاسو چې دې نو ولس میاشتې بیت المقدس ته منځ وکړو نو تاسو چې اوس دی واپس قبله ته راوګرځیدئ نو تاسو هغه منځونه برباد شو نو الله تعالی فرمایي وما كان الله ليضيع ايمانكم نه دی الله تعالی چې تاسو ایمانونه باطل کړي الله تاسو اعمال نه دی باطل کړي ان الله بالناس لرؤوف رحيم الله تعالی په خلق باندې نرمي کوونکی دی او ډېر مهربان نه دی او رحم کوونکی دی نو په دې آیات کې الله تعالی د نبی له صلوات و سلام د امت ورواله ذکر کوي وکذالک هم دقشان جعلناکم موږ تاسو ګرځولي امه وسطا درمیانه امت لتكونوا دپاره دې چې شي تاسو شهداء علی الناس گواهان په خلقو ويكون الرسول عليكم شهيدا او وی بدا رسول علیہ السلام پتاسو گوا وما جعلنا القبلة التي او مونږ نه د ګرځولې هغه قبله كنت عليها چې ته پاغي وي الا لنعلم مگر چې مونږ ظاهر کو من يتبع الرسول څوک تابعداري کوي د رسول الله سلام ممن ينقلب د هغه چانا چې ګرځي على عقبيه خپل کند باندې وان كانت لكبيره اگر کا دا کارګران دي الا على الذين مگر په هغه خلق نه دي هدى الله چې الله تعالی او ته هدایت کړي دي وما كان الله او نه دي الله تعالی ليضيع ایمانکم چې ضایع کی تاسو ایمانونه ان الله بشک الله تعالی للناس
فخلق باندې لرؤوف نرمی کون کې دے رحیم مهربان دے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.